تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح نفله مع الكراهة. دين مخدا سنة غير مؤكدة وذكر سنت چې حضور صلی الله علیه وسلم په هغه باندې همیشواله نه دی کړی، کله کله کړ دی او کله کله پریخي. او دا هغه څلور قسمونه ذکر شول چې څلور رکعاته د مازیګر د فرض نه مخکې، شپږ رکعاته د ماخام د فرایض نه وروسته، څلور رکعاته د ماسختن د فرایض نه مخکې، او څلور رکعاته د ماسختن د فرض نه وروسته. اوس د نفل سره متعلق یو مسله ذکر کیږي چې کله یو سړی نفل کوي، څلور رکعاته، شپږ رکعاته نیت یې وتړه، اته رکعاتو پورې نیت دې وتړه، د په دې نفلو کې اخیری قاعده وکړله، په دې منځ کې قاعده ونه کړل. لکه مثال په تور باندې یو سړی څلور رکعاته نفل کوي او دا دویمه قاعده، دا اوله قاعده چې د په دې دویم رکعت باندې دا ونه کړله، اخیری قاعده وکړله، نو د نفل خو جایز شلل، خو سره د کراهت نه. که د سجده سهو وکړله نو د څلور واړه رکعات چې دي دا درست شلل. که سجده سهو یې ونه کړله نو د دې دپاره قانون دا دی چې د اولني دوه رکعات چې دي دا فاسد شلل، او دا وروستو دوه رکعات چې دي دا دوه رکعات د درست شلل، دا دوه رکعات د صحیح شلل. یکره ان یصلی فی النهار، مکروه دي د دپاره چې د لمونځ کې په ورځې کې اکثر من اربع رکعات زیات د څلورو رکعتونو بتسلیمة واحدة په یو سلام سره. یکره ان یصلی فی اللیل، او مکروه دي د دپاره چې لمونځ کې د په شپې کې اکثر من 8 رکعات د اتو رکعتونو زیات بتسلیمة واحدة په یو سلام سره. اوس دا د ورځې او د شپې د نوافلو تعداد ذکر کیږي چې لکه مثال په تور باندې یو سړی د ورځې نفل کوي نو دوه رکعاته نفل هم درست دي، څلور هم درست دي یو ځای، خو په دې د څلورو نه زیات رکعتونه کې، لکه مثال په تور باندې د شپږو رکعاتو نیت یې وتړه او په شپږم رکعت باندې قاعده کوي او د قاعدې نه وروسته د سلام ګرځي، دغه یو سلام، نو دا د دپاره د ورځې مکروه دي. د ورځې به څلور رکعاتو پورې یو نیت سره نوافل کوي، لکه څلور رکعاتو نیت یې وتړو او اول دویم دریم څلورم رکعت چې وکړو په څلورم باندې د سلام وګرځو، نو دا د دپاره بغیر د کراهت نه جایز دي. خو که د دې نه زیات دی په یو سلام سره کوي، لکه په څلورم رکعت باندې هم لنډه قاعده کوي او بیا ودرېږي او بیا په شپږم رکعت باندې سلام ګرځي یا په اتم رکعت باندې، نو دا د دپاره مکروه دي. دا د ورځې شپې د اتو رکعاتو پورې په یو سلام سره کولی شي، لکه لنډې قاعدې وکړي په دې نورو رکعتونو کې او په اتم رکعت باندې د اوږده قاعده وکړي او په هغې کې د سلام وګرځي، نو دا د دپاره درسته او جایز ده. خو که د اتو رکعاتو نه زیاتو نیت کوي د شپې په نوافلو کې، نو دا مکروه دي د دپاره. بیا یو بله مسله ده د نوافلو سره متعلق، لکه یو سړی د دوو رکعاتو نه زیات نفل کوي، څلور کوي یا د دې نه زیات کوي، نو قانون دا دی چې په دویم رکعت باندې د کومه قاعده کوي لنډه قاعده، نو دا به لنډه نه کوي، دی دا قاعده به دی اوږده قاعده کوي، دی به په دې کې درود شریف هم وایي، په دې کې به دعا هم وایي، د دعا نه وروسته به دی سلام نه ګرځي، دی به ودرېږي، چې کله دی ودرېدو نو بیا به دی د ثنا نه شروع کړي، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک، او دا دوه رکعاته به دی بیا نور داسې پوره کړي، لکه څنګه چې اول نه د دوه رکعاته وکړل، داسې دوه رکعاته اول نه د ثنا ووایي او لنډې قاعدې باندې د دعا پورې وي، درود شریف او دعا وي، نو بیا به سلام نه ګرځي چې د څلورو نیت یې کړ دی، بیا به پاسې وبدرېږي، بیا به د ثنا نه شروع کړي او سوره فاتحه ورپسې سورت او دا رکعت به وکړي، دویم رکعت به لکه څلورم دی نو دا څلورم رکعت به دی وکړي او بیا به دی چې کله دعا ته ورسي نو سلام به وګرځي، دعا به ووایي، دعا نه وروسته دی به سلام وګرځي. نوافل به په دې طریقې باندې کوي. یا سنت غیر موقت دي نو د دې دپاره هم دا طریقه ده
چې کوم څلور رکعات دي نو د دې لپاره دا طریقه ده چې په دویم رکعت باندې به دی دا قاعده چې ده دی به اوږده وکړي دعا پورې سلام به نه ګرځي بیا به ودرېږي د ثنا نه به شروع کړي او دا څلور رکعته به خپل پوره کړي بیا به سلام وګرځي نو دا څلور رکعته د دې طریقې سره به مکمل شي د نوافلو دپاره دا طریقه ده چې د دوه رکعتونو یو سړی زیات کړي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.